دا بله بده پېښه چې وشوه د هغې موږ مذمت کوو خو دغه ته چې موږ ګورو نو کم از کم دا یو ډرامایي دغه و ځکه چې دغه ځای کې هغه خپل په موقع چې چا فایر کړی دی په موقع باندې پولیس نیولی دی اریسټ کړی دی اوس د دې په شا چې موږ ګورو نو د هغې وقوعې نه مخکې هغوی خپل سټیټمنټ ورکړی دی هغوی چې کومه داویداري کوي هغې ته موږ په بد نظر ګورو لکه هغې کې څه حقایق نشته مطلب دا دی چې دا خو سیاسي او انتقامي کاروایي ده نو دغه چې ده نو مطلب دا دی چې او بل دا ده چې هلته حکومت ته چا دی پنجاب کې حکومت ته هغوی دی پکار ده چې هغې ته خپل سیکیورټي او د هغې انتظامات هغوی کړی مطلب دا دی چې هغه داسې شی ده چې دغې ته موږ د شک په نظر ګورو ځکه چې هغې کې تحقیقات لا نه دي شوي انویسټیګیشن نه دی شوی پکار ده چې هغوی مطلب دی چې صحیح دغه وکړي د هغې نه بعد چې هغوی په چا ګوته اوچتوي نو مطلب دا دی چې په چې تاریخ باندې د اتوار په ورځ موږ د امن جرګې د ټولو سیاسي پارټو مشران راغوښت او په هغې کې به موږ د دې ملکنډ ډویژن او د دې خاورې دپاره نور هم داسې زموږ نیک خواهشات دي چې کوو چې یاره زموږ په سیاسي او مشرانو پارټو کې داسې یو رغبت پیدا شي خوشحالي پیدا شي د امن په سلسله کې دې کې نور هم داسې اهم خبرې دي چې هغه به موږ شیر کړو د هغې پارټو د مشرانو سره چې دا کم ناسور چې راغلی دی دا کمې فتنې چې خورې شوي دي دا حالات خراب شوي د پارلماني سیاست چې کم لغړ شو نو په دې کې مطلب دا دی چې ټولو پښتنو ته زموږ دا فیل دی چې کم از کم د پښتنو او زموږ د ټول د دې نړۍ دا زموږ خواهش دی چې په دې ټوله نړۍ کې په دې پښتونخوا کې امن راشي او ټول په یو پیچ امن چې دی دا زمام ضرورت دی دا د پیپلیم ضرورت دی د مسلم لیګ ضرورت دی د جماعت اسلامي والم ضرورت دی د جمعیت العلماء والم ضرورت دی د پی ټی آی د ټولو خلکو ضرورت دی امن کو یی نو زه خپل سیاست وکم کاروباري خپل کاروبار وکي بل خپل سیاست وکي بل خپل سیاست وکي خو د بدقسمتۍ نه موږ هغه شی چې نو هغه بیا په یو بل ورواړو نو پکار دا چې امن په حواله موږ ټول یو یو او دویمه خبره دا ده چې مثال په تور باندې دا امن مارچ کیږي موږ دا امن په هر حواله غواړو دا که فرض که مثال په تور پرونو دغلته واقعه کومه شوې ده د پی ټی آی په جلسه کې چې کوم دغه شوې ما بیګام ویلي دي چې پکار دا چې حکومت صوبایي پنجاب حکومت او مرکزي حکومت یو شي او هغې په دې حواله باندې خبره هم وکړي په دې باندې خپل کردار هم ادا کړي چې مطلب دا دې شفاف هغه تحقیقات وشي چې څوک هم په دې کې ګناهګار چې هغې له سزا ورکړي چې دا کومه ډرامه شوې ده دویمه خبره دا ده چې موږ په هغې کې دا هم ویلي دي ټولو پی ټی آی ځوانانو ته مشرانو ته چې دوی دې هم لږه د هغه نه کار والي د جذباتو نه د کار نه لږ بردباري وکړي چې دې خبرې حقیقت ته ورسي دا دې مطلب دا چې خپله خبره کوي چې ماته دې تحقیقات ته وشي که فرض که مثال په طور هر چا دا ډرامه کړې زه ورته ډرامه وایم نو ما مقصد دا دی چې ماته د دې تحقیقات وي د جی آی ټي روغه شي چې تحقیقات وشي که هر چا دا ډرامه کړې په کار چې هغه پرېس ته ډېر شکریا ادا کوم زړه د کومې نه چې په دې موقع باندې هغو بیخي ځان په منځ کې کو او زمونږ دا اواز ترجماني کې دا خلکو ته رسوي نو او مننه په دې کومه چې کوم څیزونه چې په خړپوشو کې دا په خپله پرورو د عمر سره جوانۍ ته ځي مایوسه کېږم ستاسو دا بیخي ډېر زیات ښه ټیک کردار دی او ټیک عمله ښه دا په خپله ګټې امن خو زمونږ پہچان دی زمونږ منشور امن دی موږ د امن دایان یو باچا خان پاک رب دې قبر د نوره ډک کړي په دې امان خو هغه په 50 کاله جیل خوړل دی د تشدد زما په خیال چې څومره هغه غندنه کړله په دنیا کې د دې څوک نشي پیدا کوي بل څوک سړی نشي پیدا کوي چې دې باره کې خبر وکړي موږ عوامي نیشنل پارټي پخوا امن غوښه اوس هم امن غواړو خواهش یې دا دی چې دا عمل د شریک استوګنې زموږ شریک کور دی په دې کې استوګنه اوسانه په امن کې دی شي شل 15 ایجنسۍ دي چې هغه د بل په ډیفنس باندې ولاړې دي زموږ وینې زموږ دغه په سرنجونو کې راکاږي اسکي خوري دا د هغو ذمهدارۍ دي د هغو فرضونه دي چې هغه خپل رول پلی کړي او ولس له داسې تسلي ورکړي چې د ولس بېغمه